بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير. دا سورہ بقرہ دا آیات نمبر 108 109 او 110. د دې ځای نه وروستو الله تعالی په یهودیانو باندې یو څو رټنې کوي. اول رټنه هغه دا ده چې تاسو د دې پیغمبر باندې سوالونه او اعتراضات کوئ، او دا سوالونه او اعتراضات نه دي، دا ستاسو د مشرانو چې دین هم دا ښکارو. ستاسو و مشرانو کې دا مرض پروتو د موسی علیه السلام نه بیزه بیزه تپوسونه او سوالونه چې دین هغه کوله، او چې څومره سوالونه کیږي نو پاغي باندې چې دین حکم نورم چې دین سختی نو بنی اسرائیل باندې ډیر سخت احکامو. د دې وجه نه چې هغوی به تپوسونه بیزه کوله، بیزه اعتراضات به کوله. نو دا د دې مرضو د بیزه سوال نه چې دینو مؤمنان الله تعالی چې دینو منع کوي چې تاسو به چې دینو بیزه بے فایدې چې دینو سوال نه کوئ. د سوالونو یو څو قسمونه دي. یو سوال دا ده چې یو سړی پس نه پوهېږي د مسلې تپوس کوي. دا سوال خو غوره دی او ټیک دی چې سړی ځان پوهه کړي. یو سوال هغه دی چې په مجلس کې څه کسان ناستي او یو سوال جواب دی ته معلوم دی، خو دا سوال دا دې دپاره کوي چې دا نور خلک د دې مسلې نه چې دی نو خبر شي. یو عالم نه تپوس وکړي چې دا کم کسان چې ناست دي دې مسلې نه دا خلک هم خبر شي. دا سوال چې دینو دام ټیک دی. او بل سوال د اعتراض دی، د غرض دی او د شرمولو دی. یو سړی کور کتاب مسله وګوري او بیا راشي او مقصد یې دی چې دا عالم او دا سړی چې دی نو زه وشرموم د خلکو په مخ کې زه د دې نه چې دی نو تپوس وکړم چې دا پلانکۍ مسله کې چې دی نو امام ابو حنیفه صاحب یا امام شافعي صاحب چې دی نو هغه څه ویو د هغې څه رایې ده. نو دا بېځایه تپوس دی او بې فایدې تپوس دی او په دې باندې انسان ګمراه کېږي. داسې تپوس به چې دی نو هغه به نه کوي. نو د ډېرو تپوسونو نه منع شو ده. کثرت سوالات نه دي، دا غلط کار دی او غلط صفت دی. سوره مائده کې چې دی نو راځي یا ایها الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم وان تسألوا عنها حین ينزل القرآن تبد لکم. ای هغه کسانو چې ایمان هم راوړی دی تپوسونه مه کوئ د شیانو په باره کې، که تاسو ته ښکاره شي نو بیا به تاسو خفه شئ. او تاسو تپوسونه کوئ د هغه شي په باره کې چې په دغه وخت کې چې دی نو قرآن نازلیږي نو تاسو ته به چې دی نو بیا جواب ښکاره شي. نبی علیہ السلام نو دا تپوسونه کېدله. نبی علیہ السلام یو ورځ په دې باندې غوسه شو او قار شو. نبی علیہ السلام راغی په منبر باندې کېناستو نو یې زمانه تپوسونه کوئ. نو یو سړی پاسېدو او په دې باندې څوک پوه نه شو چې نبی علیہ السلام په دې باندې غوسه کېږي په ډېر تپوسونو باندې، ځکه قرآن نازلیږي نو په دې وخت کې و بیزه ته پوسونه نه کې.
نو یو سړی پاسېدو وایي زما پلار چې دی نو هغه څوک دی؟ نبی علیہ السلام ورته ویلو ستا پلار پلانکی دی. بل سړی وویل زما پلار په کوم ځای کې دی؟ نبی علیہ السلام ورته وویل ستا پلار په جهنم کې دی. نو په دې باندې خفه شو. نو چې اوس دا جواب راښکاره شي نو په دې باندې به تاسو بیا خفه کېږئ. بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام د حج خبره وکړه چې حج کوئ. نو یو کس پاسېدو ای د الله رسول وایي هر کال حج کوو. نبی علیہ السلام خاموش شو. بیا یې تپوس وکړو وایي هر کال به حج کوو. نبی علیہ السلام بیا خاموش شو. یعنې دا سوال نبی علیہ السلام نه خوښوه. په دریم ځل باندې بیا تپوس وشو. نبی علیہ السلام ورته ویله وایي نه، وایي په دې ټایم کې وحي نازلېږي، قرآن نازلېږي، که زه یم چې و نو بیا به څوک وکړي دا کار و؟ هر کال به چې دی نو خلک حج له ځي. تپوسونو باندې حکم بیا سختېږي. ګوره بې ځایه تپوسونه چې دی نو هغه به نه کوي. دغه شان صحیح حدیث کې راځي د بخاري وایي د ټول نه غټ مجرم هغه انسان دی په مسلمانانو کې چې هغه د یو داسې شي په باره کې سوال وکړي چې هغه حرام نه یو او د هغې په باره کې سوال وشي او هغه شی چې دی نو حرام شي. دا له ټول نه غټ مجرم دی. بل حدیث کې راځي یو سړی د نبی علیہ السلام نه تپوس وکړو. دا د بخاري حدیث دی. دا ابن کثیر دلته نقل کړلی. ښه بیا پسې تفسیر ابن کثیر ګوره. وایي چې یو سړی خپله ښځه د غیر سړي سره چې دی نو بیا مومي نو وایي که خلکو ته وایو خلک پې خبره نو بده خبره ده، او که خاموش کیږي نو دا خو د بې غیرتۍ خبره ده. نو په دې ټایم کې به سړی څه کوي؟ که چپ کیږي نو د بې عزتۍ خبره ده. نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې دا تپوس واورېدو سخت په دې باندې خفه شو. دا اوس دا واقع شو نه ده او در روان وخت تپوس کوي. چې نبی علیہ السلام په دې باندې خفه شو د دې سړي سره دقه شان کار وشو. دا د بې ځایه تپوس دا حل و چې یو مسله نه ده شوي په روان وخت کې واقع کېږي او ته یې اوس تپوس کوې. د دې سړي سره دقه کار وشو. بیا الله تعالی د لعان حکم چې دی نو راولېږلو سورت نور کې چې بیا به لعان کېږي. او ابن عباس رضی الله تعالی عنہ دلته فرمایلی چې په انسانانو کې د ټولو نه بهترین جماعت دا د صحابه وو چې دیو د الله د رسول نه ډېر کم تپوسونه کړلي. تقریبا 12 تپوسونه کړلي، سوالونه کړلي، او هغه 12 تپوسونه او د هغې جوابات په قرآن مجید کې نقل شوي دي. لکه یسألونک عن الخمر، شراب په باره کې تپوس شوی دی. یسألونک عن الشهر الحرام په باره کې تپوس شوی دی. تپوس هم شوی او جواب هم ورکړی شوی دی. نو دې صحابو نه دی د الله د رسول نه ډېر کم تپوسونه چې دی نو هغه کړلي. او دغه شانتې کې به اهل کتابو چې دی نو هم تپوسونه کوله او مشرکین هم چې دی نو هغه هم ویلو وایي موږ به تا علمونو چې زمونږ دپاره چې دی نو ته دلته چې دی نو نهرونه ساس کې ستا د چې دی نو باغونه یو او ستا زمونږ دپاره د چې دی نو دا د صفا دا ډېرکۍ نه ده، دا د چې دی نو سونه وشي. دې ته بې ځایه تپوسونه وایو، بې ځایه تپوسونه. او دا تپوسونه د بني اسرائیلو صفت دی چې بني اسرائیلو به د موسی علیه السلام نه کړو او بیا الله تعالی په هغوی باندې تندر راچیلی و چې بني اسرائیلو ته موسی علیه السلام کتاب راوړو. نو بني اسرائیلو وویل دا خو موږ نه شو منودلی تر څو پورې موږ چې دی نو الله تعالی په خپلو سترګو نه لیدلی. بیا هلاک شو د دیو د وجې نه. بیا موسی علیه السلام الله تعالی ته دعا وکړه نو بیا یې دا بني اسرائیل چې دی نو را ژوندي کړه. او تفسیر ابن کثیر دلته دا هم نقل کوي چې یو سړي د نبی علیہ السلام نه دا تپوس وکړو چې کاش زموږ د ګناهونو د کفاره نه ده نه د بني اسرائیلو په شانتې کې وی نو دا به څومره ښه وی. په بني اسرائیلو کې به چې چا ګناه وکړو نو په دروازه باندې به لیکلی شوی و جرم
او د هغې کفاره هم چې دنو لیکلی شوه چې کفاره به ادا کړله نو د آخرت د سزا نه چې دنو هغه بچ شو چې که کفاره به ادا نه کړله نو په آخرت کې به ورته سزا میلاوېدله نه یو سړي نبي علیه صلات وسلام ته دا وویله نبی علیہ السلام الله تعالی عرض وکړو یا الله وې داسې مه کوه نبی علیہ السلام وفرمایل تاسو د بني اسرائیلو نه چې دی نو غوره یې ستاسو کفاره هغه دا ده چې ومن یعمل سوءا او یظلم نفسه ثم یستغفر الله یجد الله غفور الرحیم چې څوک ګناه وکړي په خپل ځان باندې چې دی نو ظلم وکړي بیا د الله نه چې دی نو بخښنه وغواړي او استغفار وکړي نو الله تعالی و بیا مومي بخون کې او رحم مهربان بس زموږ کفاره دا ده که نه او دا یې مو ته وویله چې یو مونځ نه دی د بل مانځه پورې دا د ګناهونو کفاره ده یوه جمعه نه ده د بلې جمعې پورې دا د ګناهونو چې دی نو کفاره ده په دې باندې الله تعالی ګناهونه چې دی نو معاف کوي تاسو د بني اسرائیلو نه غوره یې داسې مه وایئ چې زموږ کفاره دی په دیوال لیکلی شوي په دروازه دی لیکلی شوي تاسو بس استغفار وایئ د الله بندگی کوئ الله به چې دی نو ستاسو ګناهونه څه کوي معاف کوي بخا نو دلته دا خبره ذکر کوي ام تريدون آیا تاسو اراده لرئ ان تسألوا رسولکم چې تاسو تپوسونه وکئ د رسول خپلنا په طریقه د اعتراض باندې که داسې تپوس کوي که ځان په مسله باندې پوهه کوي نو بیا خو صحیح دی او که داسې د غرض دپاره د اعتراض دپاره نو دا مه کوئ کما سئل موسی من قبلو لکه څنګه یې تپوسونه شو د موسی علیه السلام نه مخکې ومن یتبدل الکفر بالایمان او څوک چې کفر واخلي په بدل د ایمان کې یعنی کفر ورکي یعنی اسلام مومن ایمان ورکي کفر واخلي مرتد شي نو فقط ضل سواء السبیل یقینا د خطا کړه هغه مینځ د سمې لارې د خطا شو گمراه شو د هغه نیغې لارې نه صراط مستقیم نه نو چې څوک بې ځایه سوالونه کوي اعتراضات کوي نو په هغې کې به څه کېږي سړی به چې دی نو ګمراه کېږي په دې سره انسان ګمراه کېږي ښه د دې نه به چې دی نو ځان ساتي د کثرت سوال نه ود کثیر من اهل الکتاب په دې آیات کې هم رټنه د زجر ده زجر نه ده دا رټنې ته وایي دا بعضې اصطلاحات زده کول پکاري لکه علما وایي په دې آیات کې زجر ده نو مطلب د دې صحیح مطلب رټنه ورکوي او زور ورکوي یو سړی دی هغه یو داسې عمل کوي چې د قرآن او د سنت مطابق نه دی یا یو داسې عقیده ساتي چې هغه د قرآن او سنت مطابق نه وي نو الله تعالی په هغې باندې زجر او رټنه ورکوي ود کثیر من اهل الکتاب خوښوي ډېر د اهل کتابونه ود په معنی باندې د تمنا او ارزو کوي تفسیر قرطبي وایي د اهل کتابونه دا خبره اهل کتاب تاسو پیژنئ چې رچا سره کتاب دی یهودیان او عیسایان دا اهل کتاب د تورات او انجیل والا لو یردونکم چې تاسو واپس کی من بعد ایمانکم وروسته د ایمان ستاسو نه کفارن کفر ته یعنی تاسو چې دنو کافران څه غواړي دا ټول زور یې څه دپاره لګولی دی دا د دې دپاره چې تاسو مرتد شئ ایمان پرېږدئ او کفر چې دی نو هغه قبول کوي او دا تفسیر ابن کثیر لیکلی چې دا په یهودیانو کې هوی ابن اخطب او ابو یاسر ابن اخطب او دغه شان دی کعب ابن اشرف دا په دې یهودیانو کې نه دی دا سخت د مسلمانانو خلاف سخت حسدګرو نو دیو دا خلک د اسلام د لارې نه چې دی نو منع کوله او شعرونه به ویله اشعار به ویله د نبی علیہ السلام په خلاف کې او حسد به کولو نو دا وایي د هغوی په باره کې چې دی نو نازل دی او نن هم چې دی نو کافران دا خوښوي چې دا مسلمانان د خپل دین نه چې دی نو واوړي ولې حسدا من عند انفسهم د وجې د کینې نه چې راوتې ده پیدا شو د دوی د خبیث نفسونو نه
چې را پیدا شو د دیو په نفسونو کې د دیو د زړونو چې دینو د حسد راوته دی. حسد دومره خطرناک شی دی چې د انسان دین چې دینو ختمه یو، د انسان نیکی چې دینو ختمه یو. نو د دینه بزان ساتي خام حسد د يهوديانو صفت ده. نو د دینه به مؤمن مسلمان سکی ځان بساتی. حسد دی ته و چې الله تعالی چاله یو انعام ورکی او یو انسان را پاسي او داغه سره حسد شروع کی چې در دینه چې دینو زایل شي یا کماته ملاو شو که ملاو نشي او چې د بل انسان نه چې دینو هم زایل شي او ختم شي، دې ته حسد وای. لکه د یوسف علیه السلام ورونو د یوسف علیه السلام سره حسد کړو او کوی ته چې دینو گزار کړو او بیا په انسان کې تکبر پیدا کیږي. یو انسان چې دینو بیا د مرتبه ارمان کوي، د مشرۍ ارمان کوي او په دې کې چې دینو دا څه د وجنه کوي، دا د حسد د وجنه بیا به کې بغض او کې نو دا ټول بیماری چې دینو مرزونه په انسان کې پیدا کیږي. د قتل کوشش هم کړو او خرڅ کړی مو کوی ته هم اس چیلو. دا ول چې یعقوب علیه السلام یوسف علیه السلام خو پای کې خیسته صفاتو دا پکې نه و چې یعقوب علیه السلام سره ظلم کوو. پلار باندې د بچو په منځ کې به انصاف کوي، خدا مینه نه ده او محبت دا د چا په اختیار کې نه ده کنه. په دې باندې ته یو انسان نشي ملامت کولای، ایته دې بل بچی سره چې دن ولې مینه کې نه او د انسان په اختیار کې نه ده. البته ظلم داده چې یو پلار په بچو باندې تقسیم کيو چې یو لګز مکه ورکی او بل ډیر ورکی، نو دای ظلم وکړو. د بچو ومنځ کې به انصاف کوي، عادل بکي، خو د زړه د امینه نه ده، دا عشق دی. نو په دې باندې الله څوک نه رانیسي، دا پتري شی دی. یو بچی سره به خامخا چې دنو مینه زیاتې. نو حسد نه بچی دنو سکه ځان بچ کې ښه. من بعد ما تبين لهم الحق، پس دا غینه چې دیو تخکار شوی او حق نه حق نه مراد څه ده؟ پیغمبر ده چې دیو په تورات کې ملوستیو چې دا اخرنه پیغمبر چې دنو هغه حق ته او دا برازي. دیو انتظار کولو، دیو چې دنو داغه تذکرې کولی، داغه صفات به چې دنو ویلا. او چې کله الله تعالی نبی له سلام په بنو اسماعیل کې راولې غلو، نو دی يهوديانو چې دنو داغه سره حسد شروع کو چې دا ولې په بنو اسرائیل کې ولې رانغه، دا زمونږه حق او نبوتو لکه څنګه چې جنت زمونږه حق ته دي، سو نبوت هم زمونږه حق. دا هو ان پړ خلق دي، دا هو امیان دي، دیو ته دا نبوت ولې ملاو شو. نو په دې وجه چې دنو دیو سره مسلمانانو سره چې دنو حسد شروع کو. پاپو نو معافی کوي وسپه او مخاړوي، یا پاپو معافی کوي وسپه درگذر کوي. یعنی چې دیو څه خبره کوي دا يهوديان مسلمانانو ته کسه تیز خبره کوي، کنزلی کوي، نو څه کوي؟ نو باغی باندې خاموشي اختیاروي، خاموشي په اختیاروي. او وسپه درگذر کوي، یعنی پزړه کې وسره چې د نفرت هم مساته. او دا صفت مؤمن مسلمان کې هم ښه د معافی صفتو، ځکه دا هو الله تعالی مؤمنانو ته وایي کنه د معافی دا صفت او د درگذر دا صفتو. یعنی که څوک د تیز خبرو کې کنزل یرته وکي بس خاموش کېږي. او وسپه پزړه کې وسره نفرت او دشمنی مساته، بس مختی اړه حتی یاتی الله بامر، تر دې چې الله براولي حکم خپل. حکم نه مراد دلته سره جهاد، چې بیا جهاد راغې حکم نازل شو نو بیا پکې څه نشته، بیا پکې معافی نشته، بیا مخ اړول نشته، نو بیا به څه کې، بیا به سره جنگ کې. دا باغ ابتدا کې چې دنو دا حکم وو. بعض علما وایي دا آیات منسوخ ده، دا پاپ وسپه حتی یاتی الله بامر، چې الله تعالی چې دنو خپل حکم سکو راولې غلو. بعض علما وایي نه ده منسوخ،
نه د اخلاق سره چې دنو تعلق ساتي او دا وسم بدعتیانو جاهلیانو سره چې دنو وسم دا معامله کولای شي. تفسیر در منصور ابن جریر نقل کوي چې دا آیات منسوخ ده. په کوم آیات باندې؟ سوره توبه په دې 29 نمبر آیات باندې وقاتل الذین جنگ وکي دا کسانو سره لا یؤمنون چې ایمان نه لري بالله په الله باندې ولا بالیوم الاخر او نه په ورځ وروستنۍ باندې ولا یحرمون ما حرم الله حرام نه غني هغه څه چې حرام کړی دی الله تعالی ورسوله رسول داغه ولا یدینون دین الحق او تابعداري نه کوي د دین حق من الذين دا کسان اوتو الكتاب چې ورکړل شوی دی وته کتاب اهل کتاب يهود او عیسایان حتی تراغ پوری یوت الجزیه چې ورکی دیو جزیه ایدن په خپل لاس سره وهم صاغرون او دیو بس ذلیل یو. وی په دې آیات باندې سره منسوخ ده. دلته دا شیخ امین الله فرمای چې دا حکم منسوخ نه ده بلکې وسوم د فاسقانو د بدعتیانو په باره کې او دا غوی د رد وبتو ان کنزلو په مقابله کې به صبر کولای شي او دا باب د اخلاقو نه ده او په اخلاقو کې نسخ نه په داسې موقع کې به د نیک عمل نه چې دنو کار اخلي چې څوک د تردي بدی وایو. خجی حتی یاتی الله چراولی الله تعالی حکم خپل ان الله بشک الله تعالی علی کل شیء قدیر پارشز باندې چې دنو قادر دی. بیا بدر کې غزاره له مشرکین پای کې تبا شو بیا تر معافی او درگذر وسره ونه شو او مشرکین سره او د يهوديانو سره بیا ورستو jihad وشو هغه د مدینې نه چې دنو وشړل شو. واقیم الصلاه او پابندی د مانځه کوي واتو الزکات ورکوي زکات یعنی په دې حالات کې تاسو صبر کوئ او دا الله بندگی کوئ نو په دې مانځه سره او په زکات سره به الله تعالی په تاسو باندې په آخرت کې هم آسان راولي د عذابونو نه بچ کی او په دنیا کې ور باندې هم چې دینو آسانی راولي چې د دشمن د غلبې نه هم چې دینو الله بچ کی. په دې سره صبر کوئ. په مؤمن کې به یو صفت د معافی دویم بچ دینو هغه به منځ قائمه یو ادا الصلات قران نه دی ویلې سی ویلې دی واقیم الصلات ادا الصلات دته وای چې کومز دی وکو کوونه کو کپټین دی وکو ک بیٹه مدی وکو کپکور کې دی وکو کپسین غاړه کې دی وکو. د مؤمنانو مطالبه رس شي دا واقیم الصلات منځ قائم کيو یعنی په جماعت سره وکيو په خپل وخت کې وکي په خپل وخت کې وکيو په اول وخت کې وکيو او په خشوع سره وکي په خضوع سره وکي منځو. په دین کې بس دغه یو منځ پاتې دی نو هغه خلکو چې دینو بس شاته پرې خودو منزل چې راځي نو په دې حالت کې راځي چې رکعاتونه تی شي د دنیا کارونه کوي او نستړي کیږي نو د منځ چې دینو هغه دغه حل دی. بیا وای عذابونه رااله بیا وای دا چل وشو مشکلات هم نه حل کیږي په سختو کیو نو تا د الله تعالی کوم بندګي کړله چې الله تعالی پتا باندې دینو آسانی راولي نو منځ بکې ښه په خپل وخت کې او په اول وخت کې غوړه دی منځو. واتو الزکات ورکوي زکاتو واقیم الصلات دا بدنی عبادت ده واتو الزکات دا مالی عبادت ده. زکات نه اسلام غواړي چې د معاشرینه غربت چې دنو ختم شي چې که خلکو زکات ورکول وس په مسلمانانو کې غربت نه وي اوسو کې ورکې نه او د باران د بندیدو یو وجه دا ده چې هغه خلک زکات نه ورکوي او زکات چې څوک انکار وکي نو هغه مسلمان نشي پاتې کېده. او بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ په خلکو پسې لخر لګلو جنگ د خلکو سره کوو چې د زکات نشي دنو انکار کړو. زکات چې دنو په مال کې په پیسو کې مشته چې کله نصاب ته ورسیږي 52 تولو چاندي او نصاب ته ورسیږي سونو کې اله ده چې هغه ونیم تولو ته چې دنو ورسیږي او په مال تجارت کې ده
په سارو کې دی، په غواو بزو کې دی، او فصلونو کې چې دی نو هغه وشر دی چې کله فصل چې دی نو هغه پوخ شي. د کور په سامان کې زکات مکات نشته، که په کور کې هر څومره لوښي که هر څومره جامې په دې کې زکات نشته. دا خلکو د ځان نه مسلې جوړې کړلې. نو زکات به ورکوې ښه. بل ورځ یو سړی په ما پسې راغلی و، نو هغې په 2003 کې ځمکه اخیستې وه او 2019 شو او زکات یې پکې نه و ورکړی، زکات یې پکې نه و ورکړی. نو 2003 کې په 1600 روپۍ ګام اخیستی و او اوس په 38,000 روپۍ باندې ګام و. د تجارت په نیت باندې چې یو شی دې واخیستو نو په هغې کې به زکات ورکوې ښه. بیا ول موږ ټول زکات چې دی نو راویستو او د دې موله زکات هم راویستو چې په یو کال کې ځمکې یو ریټ دی، په بل کال کې بیا بل دی، په بل کال کې بیا بل دی، په بل کال کې بیا بل دی. دا زموږ حل دی ښه چې خلک زکات نه ورکوي. دومره کلونه پکې هغه تیر شو چې د تجارت په نیت دې ځمکه واخیستله نو په هغې کې به خامخا زکات چې دی نو ورکوې. تجارت په نیت باندې چې هر څه شی واخیستو، ګاډی دې واخیستو، ځمکه دې واخیستله او که خپل ضرورت یې و بیا په هغې کې چې دی نو تجارت په نیت نه یې اخیستې بیا په هغې کې زکات نشته. وما تقدمو او هغه چې تاسو مخکې لیږئ لانفسکم د خپلو ځانونو د پیدې دپاره من خیر د هغه نیک عمل نه تجدوه موندې به کوئ عند الله د الله سره. یعنی د خپل ځان نه چې د خپل ځان دپاره چې نو عمل لیږه، چې د بل دپاره ته عمل لیږې تعالی څه پیدا نه درکوي. څه وایو؟ وما تقدموا لانفسکم، هغه چې تاسو د ځان د پیدې دپاره لیږئ مخکې من خیر د نیکۍ نه، یعنی چې د قرآن او سنت مطابقي. خیر څه ته وایي؟ چې هغې کې اخلاص وي او که ریاکاري و پکې چې هغه سره قبلیږي نه یا بل ته د ښودنې دپاره وه. نیک عمل نه یعنی پای کې اخلاص وي او د پیغمبر په طریقې. تجدوه بیا هم عند الله ثواب او اجر چې دی نو د الله سره. ته چې سامان لګې څه خرچه کې هغه ګورې ته به د الله تعالی سره چې دی نو موندې کې د الله سره یو د هغې ثواب او اجر به تا ته میلاو شي. هر سړی د سوچ وکړي دا آیات نه دی په دې باندې سوچ پکار دی چې مونږه دا څه چې خرچ کوو او دا څه چې د الله په دین کې لګوو نو دا ګوره ضایع کېږي نه. دا یو روپۍ او یو ټکه چې دی نو جمع کېږي، د دې اجر به چې دی نو تا ته الله درکړي. بعضې ځایونو کې د علماو دا خلک داسې کنجوسان عادت کړي چې کله څوک د جومات او د مدرسې د چاندې دپاره راشي یوه ټکه نه ورکوي. زموږ دا خال نه دی دا طرفو، دا ډېر ښه دی. بس خلک خرچه کوي، خلک په دین باندې او مدرسو باندې په دې باندې پیسې لګوي. ځکه خو دلته خلک ډېر راځي که نه، بلې علاقې ته دومره نه ځي څومره زموږ دې علاقې ته راځي. ښه جي ان الله بېشکه الله تعالی بما په هغه څه باندې تعاملونه چې تاسو یې کوئ بصیرون لیدونکی دی. ښه الله تعالی هر صحیح ني، څوک یې د اخلاص دپاره کوي، څوک یې د ریاکارۍ دپاره کوي، هر عمل نه چې دی نو الله تعالی خبر دی. بس دی. ام تريدون تاسو اراده لرئ ان تسألو چې تاسو تپوسونه وکئ په طریقه د اعتراض رسولکم د رسول خپلنا کما سئل موسی لکه څنګه یې تپوسونه شو موسی د موسی علیه السلام د من قبلو پخوانا یعنی مخکې د دینه. ومن یتبدل الکفر او څوک چې کفر واخلي بالایمان په بدل د ایمان کې فقد ضل سواء السبیل یقینا د خطا کو مې د سمیلارې د گمراه شوخه. چې سوال د اعتراض په نیت باندې و انسان گمراه کیږي. ښه نور چې صحیح په مسله باندې نه پوهېږي نو د هغې تپوس کوه. فاسألو اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، چې په مسله باندې نه پوهېږي د علماو نه چې دی نو تپوس کوه. ود کثیر او خوښوي ډېر د اهل کتاب من اهل الکتاب د اهل کتابونه دا خبره لو یردونکم چې تاسو واپس کې من بعد ایمانکم وروسته د ایمان ستاسو نه کفارن کفر کوونکي حالت د کفر ته. د کفر او د ارتداد چې عیسایان او یهودیان خلک کافر کوي
صرف یو طریقه دا نه چې چاته وایي چې راځه دلته او زموږ دین چې دی نو هغه قبول کا دغه خو هم ده خو د هغې دپاره چې دی نور مختلفې طریقې چې دی نو اپناوي سره تعلیم په نوم باندې وایي راځئ دلته چې دی نو موږ تعلیم عام کړی دی پرې کړی هم دی مسلمانانو ته وایي تاسو ته راځئ او هلته بیا په اسلام باندې اعتراضات کوي د الله په رسول باندې اعتراضات کوي په الله باندې اعتراضات کوي خلک چې دی نو په دې دین کې شکونه چې دی نو پیدا کوي لکه ټرمپ او مودي چې په امریکا کې ابرز ویله وای ما او مودي نه یو ټرمپ ویله وای ما او دا بچی د دنیا نه چې دی نو اسلام او ټیرریزم اسلام چې دی نو هغه به ختمو نو دغه شانتي کې هغوی ته په سکولونو کې په ادارو کې دا د هغوی ذهنونه جوړوي په میډیا باندې په اخباراتو کې د فلمونو په ذریعه باندې چې اسلام د دهشتګردۍ مذهب دی چې خلک د دینه واوړي په هغه زمانه کې دغه شاعرانو هغوی به دا پروپیګنډې کولې او په دې زمانه کې دا حکومتونه دي او دا میډیا ده دا ذهنونه ولې جوړوي چې اسلام د دهشتګردۍ چې دین تعلیم ورکوي او زم دا سعودي باچایان نه دي دا ورسره ښه مضبوط ولاړ دي ووټونه وشو که نه په اقوام متحده کې پاکستان ته 42 ووټونه میلاو شو او انډیا ته چې دی نو 58 سعودي عرب چاله ووټ ورکو هندوستان له دوبۍ هندوستان له ورکو دا مسلمانان دي ښه دا توحید علمبردارانو چې دوی به توحید کار کوي په دنیا کې هلته لاړه د عیسایانو سره او یهودیانو سره ودرېدله او دلته چې د مشرکانو سره ودرېدله خیر دی که په کشمیر کې یې نه پوهېږي خیر دی که ظلم چې دی روان دی مسلمان یې نه خو هسې سپکه ده مسلمان څه حیثیت خو چې دی نو نشته نو په څو طریقو باندې مسلمانان چې دی نو اړی ښه دا طریقې به زده کوي لکه افریقې ته عیسایان ځي وایي خلکو له خوراک ورکوو راشن یې ورکوو هلته چې دی دنیا خلک عیسایان کړه هغه کمزوري مسلمانان یې ولږه او وږي خوراک کاک ورته نه دا خو د دې عربو کارو چې دا عربو تل وی او خلکو له خوراکونه ورکړ وی په عربو کې څومره خوراک ضیا کېږي څومره خوراکونه بربادېږي او هغه عیسایان راځي او دغلته چې دی نو خپل عیسایت پرچار کوي او دنیا خلک چې مسلمانان چې دی نو عیسایت ته واړېله صرف چې عربو دا تیل دی غیر مسلمو له پرې ورکولی که نه دنیا خلک به مسلمانان شوي وي مسلمانانو په شا باندې به ولاړ وي د ځان سره جرمني راونیسه فرانس راونیسه روس راونیسه تیل وله هسې ورکوه ستا سره به مدد کوي مسلمانان شي پرې تیل به هسې درکوو خو دا نه کوي که نه هغوی د اسلام سره څه کار دی هغوی چې موږ صرف باچاهان وي نو په څو طریقو باندې یا فلاحي کارونه کوو نوم وله د فلاحي کارونو نوم وله کېږي او په هغې کې نور خپل مقاصد دی نو دا د دې چالونه دي ښه داسې ډاري خلکو ته نه وایي چې راشه کافر شه په طریقه باندې په میډیا په ذریعه باندې د اخباراتو رسالو په ذریعه باندې په دې باندې خلک اړوي حسدن د وجې د حسد نه من عند انفسهم چې راوتلی دی او پیدا شوی دی د دوی په نفسونو کې من بعد ما تبینه پس د هغې نه چې ښه ښکاره شوی او لهم الحق دیو ته حق چې دا پیغمبر حق دی دا قرآن حق دی دا ورته ښه ښکاره شوی پاپو نو معافي کوئ وصفه مخ اړوئ حتی تر هغې پورې یاتي الله بامره چې راولیږي الله تعالی حکم خپل یعنې جهادو ان الله بشک الله پاک علی کل شیء قدیر پارشز باندې قادر دی واقیموا الصلاة او پابندي کوئ د مانځه واتو الزکات او ورکوئ زکات وما تقدموا او هغه څه چې تاسو مخکې لیږئ لانفسکم د پاره د خپلو نفسونو یعنې د پاره د خپلو نفسونو د پیدې من خیر د نیک عملنا تجدوه بیا مې مومئ عند الله د الله سره ثواب او اجر د هغې ان الله بشک الله پاک بما پاس باندې تعملون چې تاسو یې کوئ بصیر لیدونکی دی